السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی سردار علي حقانی صاحب د ګاډي اکسیډنټ کې وفات شو. ملګرو دا ډیره د غم خبره ده. نو کو تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو کو تاسو زمونږ چینل کې نوي وي نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلی بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو یو د غم خبر مخې ته راغلی دی چې مفتی سردار علي حقانی صاحب چې هغه په خیبر پښتونخوا کې په توجه باندې مشهور دی، هغه په در ادم خیل کې یو بیان د پاره تلو خو چې کله هم خپل کور نوخار سیټ ته را روانو نو په لارې کې ورسره یوه داسې حادثه وشوله چې هغه حادثه کې هغه وفات شو، ځکه چې هغه په کوم ګاډي کې ناست و هغه ګاډي یو جیپ سره وجنګېدو، ځکه چې هغې کې مفتی سردار علي حقانی صاحب په دې سر باندې لګېدلی و چې هغې سره هغه بېهوشه شو. خو چې کله یې د پېښور لیډرډینګ هسپتال ته ورسولو نو هغه هلته په آی سی یو واټ کې پروت و، کم از کم یو ګنټه پروت و، د هغې نه پس هغه وفات شولو. نو ملګرو ډېره د غم خبره ده او ډېره د افسوس مقام دی، ځکه چې زمونږ په دنیا کې دغه رنګې علما مړه کېږي یا قتلیږي نو دا زمونږ د مسلمانانو لپاره ډېر غټ نقصان دی. ملګرو مفتی سردار علي حقانی صاحب ټولې عمر سپینه وینا ویلې ده چې چا کې به څه غلطي سوی کوله هغه ته به مخامخ ویلي چې وروره تا کې دا غلطي ده ته د ځان نه دا غلطي وباسه. ملګرو مفتی سردار علي حقانی صاحب په توجه ډېر مشهور و، ځکه کو تاسو کو چاته هم فیسبوک کولو کو یا کوم چې ټیک ټاک کولو کو نو ټوله پې د مفتی سردار علي حقانی صاحب هماغه توجه بیانونه او ملګرو د مفتی سردار علي حقانی صاحب داسې بیانات په چې کله به ورته هم چا غوږ نیولی نو هغه ویل چې زه دا بیانات به زه ټول عمر د بیانات اورم، ځکه چې د بیانات کې ډېر ښایسته و او د په بیانات کې به یو انسان ته هغې کې یو داسې مشت میلاوېدو چې انسان په هغې ډېر غټ سوچ کولو. نو ملګرو اوس زمونږ د معاشرې نه او زمونږ د دنیا نه مفتی سردار علي حقانی صاحب لاړی، ځکه چې موږ اوس په دې خبره ډېر سخت خفه وو. الله پاک دې د مفتی سردار علي حقانی صاحب خاندان نه د زړه صبر ورکړي او الله پاک دې مفتی سردار علي حقانی صاحب جنت الفردوس ورکړي او ملګرو داسې غم دې الله پاک په هېچا باندې هم نه راولي، ځکه که یو عام انسان مړ شي هېڅ خبره نه ده، یو خو دا عالم او علم دین و، ځکه چې د یو عالم نه څومره مسلمانانو ته دغه رسي صلاح او انسانیت رسي دا صرف مسلمان ته پته لګي. نو ملګرو موږ په دې خبره ډېر سخت خفه او الله پاک دې څومره هم علما کرام دي الله پاک دې د هغو زندګۍ کې برکت واچوي. نو ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوي وي، د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلی نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.